نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسم پارا پنزدیرشتم نمبر آیت دی. پمخی آیاتن کی دا مومنانو او دا کافرانو دا دوارو انجام او نتیجہ بیان شو. اس پدی رکو کی دا مشرکانو بد اعمال او دا بد اعمال دا پارا دلیل ذکر کی گی. دی مشرکانو دا مکی بشرک کو او بیاوے وی زمن پا دی شرک باندی اللہ پاک خوشحال دی. زکا کچر اللہ زمن پا دی شرک باندی خوشحال نو منگ بدا شرک نو کڑی منگ لبے توفیق دا شرک نو را کڑی او منگا او زمنگا پلارانو لبے دا دی شرک او دا کفر توفیق نو ور کڑی. خدا معلوم شوا چ اللہ زمن پدی گناہ او پدی شرک وی خوشحال دی. اللہ رب العالمین فرمائی چ دی مشرکانو دا پخوانو مشرکانو پشان خبر اکڑا او دا خپل پیغمبرانو تکذیب یا اکڑا. اللہ رب العالمین دی کافرانو تا پیغمبران را لگلی دا دید پارا چی دوی بوت دا اسلام او دا شرک فرق بیانی اسلام دی خپل کی کفر نزان او ساتی. بل اللہ پاک دی کافرانو لاو دی ٹول انسانانو لعقل ورکڑے دی. نو پا دی عقل باندے ہم دویتا معلوم اول پکار دی چی کم کار منگ دا پارا کول مناسب دی و کم مناسب ندی. چی دوی دا شرک کئی نا دا عقل نکار اخلی او نا دا پیغمبر منی. معلوم دا شوا چی دا دی دا زان دا پارا یو بانا لٹی چی زمان پا کفر اللہ خوشحال دی. اللہ رب العالمین دا دوی پا کفر باندی حس کل خوشحال ندی. دا دوی بی وقفان دی ناپوی دی. بل پیغمبران خو اللہ پاک را لگی دا دی دا پارا چی دی قوم تا دا اللہ دین بیان کی. نو اگوی بیان که خو چی دی نمانی و کفر کئی نو دا دا دوی کو تاہی او قصور دی دا پیغمبرانو پا دی کسی کمی کو تاہی نشت. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اللہ پاک ذکر کی چی پیغمبر علیہ السلام تمنگ دی قوم تا پیغمبر لے گلی اوستان اولاد دی من قومون تا پیغمبران لے گلیو اوستا ذمہ داری او دا نور پیغمبران ٹول ذمہ داری داوا چی دا یو اللہ عبادت کوئی او دا کفارو دا بوتانو او دا اہل باطلو دا خدایانو نزان ساتئی چکم معبودان باطل دی. دا دا ٹول پیغمبرانو مشترک ذمہ داری ہو چی دا یو اللہ بندگیو کئی دا غیر اللہ دا بندگی نزان او ساتئی. اللہ تا خلق را بلئی او دا اللہ نا علاوہ جسمر خلق عبادت کی دا غین خلق بند کئی. نو چا امن الایمان روڑو ہدایت شو کامیابی تر لا سکڑا او چا انمن اللاغی ناپویو
هغه ګمرو ایمان یې رو نړو نو په هغې باندې د الله پاک فیصله د عذاب او د هلاکت راغله. نو که دا کافران مشرکان د مکی ایمان نه راوړي دوی د پخوانو کافرانو په علاقو باندې لږ چکر ووایي. د پخوانو کافرانو چې هغې هلاک شوي دي د هغې په آبادۍ باندې د لږ وګرځي چې هغې څه شول نو چې هغې الله پاک هلاک کړل. نو تاسو مشرکانو د مکې چې ایمان نه راوړئ او کفر مو اختیار کړی دی تاسو به هم هلاک شئ. د پخوانو کافرانو د آبادۍ او د هغې د قومونو د هلاکت حالاتو نه ځان خبر کوي نو د هغې نه ځان وساتئ. ای تکذیب کړو هلاک شو. که تاسو هم د نبي علیه السلام تکذیب کوئ تاسو به هم هلاک شئ. نو که ایمان مو راوړو نجات به بیا مومئ او که ایمان مو نړو پخواني کافران چې څنګه هلاک شي تاسو به هم داسې هلاک شئ. معلومه دا شو د نجات دپاره واحد لار ایمان دی. که ایمان وي نجات شته او که ایمان نی تمام دنیا چاته نجات نشي ورکولی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله دی کافرانو ته د الله دین بیانو ډیر زیات په خپه کېده چې هغوی ایمان نه راوړو. الله پاک نبی علیه السلام ته تسلی ورکړي ته د دین دعوت چلوه که چا منو قسمت بیخي او که چا نه منو پروا مه کوه. نبی علیه السلام به دعوت چلو نو چې چا به ومنه خوشحاله به شو خو که چا به نه منه په هغې به ډېر زیات خفه کېده. الله پاک نبی علیه السلام ته خفه کېږه مه. هدایت ورکول دام زما کار دی او هدایت نه ورکول هم زما کار دی. ته خپل کوشش کوه او په دې باندې خفه کېږه مه. که هدایت چا قبول نه کو هېڅوک بیا ملګري نه چې د عذاب زمانې بچ کړي او که هدایت یا قبول کړو نجات به ورته حاصل شي. بیا دې مشرکانو کافرانو کې یو کافرو د یو مسلمان ورسره د قرض معامله وه. نو دې مسلمان چې خپل قرضه غوسته دې کافر قرضه نه ورکوله. دې خپل منځ کې خبرې کولې دې مسلمان پکې د آخرت خبره وکړه. چې د آخرت خبره وکړه د کافر قسم وخوړو چې د مرګ نه بعد جون نشته. وی په الله مې د قسم چې د مرګ نه بعد جون نشته. الله رب العالمین د آیت کریمه نبی علیہ السلام تنازل کو چې دا مشرکان د مرګ نه بعد د زندگی په انکار باندې قسم کوي. نو د مرګ نه بعد جون شته چې دا کوم قسم وکړي په دروغ باندې وکړو د الله وعده ده چې د مرګ نه بعد جون شته لیکن چې دی دا قسم خوري دا نه پوهېږي دا نابویه دی. د مرګ نه بعد خو حقیقي زندگی ده. د دنیا د جون دا عارضي ده او د مرګ نه بعد چې کوم جون دی هغه دایمي دي هغې کې بیا ختمېدل نشته. نو دی دا قسم بې ځایه خوري. ښه نو دا قیامت د څه دپاره دی؟ الله جل شانه د هغې حکمت ذکر کوي. د دې دپاره قیامت دی چې کوم کسان په دنیا کې ایمان نه راوړي او د مرګ نه بعد جون نه مني چې دې ته پته ولګي چې موږ خو په ناحقه وو. او کوم کسان چې دنیا جون کې ایمان لري او آخرت مني چې هغې ته پته ولګي چې موږ په حق باندې الله پاک دا موږ ته نجات راکړ. نو د مرګ نه بعد چې جون نه مني د هغې هلاکت او تاوان به ښکاره شي. هغې به په خپله غلطۍ پوه شي او د مرګ نه بعد چې جون مني هغې به په خپله کامیابۍ باندې او په خپل ایمان باندې خوشحاله شي. او بل دا کافران چې وایي د مرګ نه بعد جون نشته نو دا خو د الله جل شانه په قدرت باندې اعتراض. الله وایي شته او دی وایي نشته نو ولې الله جل شانه ته د مرګ نه بعد دا جون او دا مخلوق بیا پیدا کول څه ګران دي؟ الله پاک ته هیڅ قسم ګران نشته. چې کلم الله پاک وفرمایي کن د یو کار په باره کې اراده وکړي نو دغه کار دا قدرت نه لري چې هغې د الله پاک د ارادې سره وجود کې رانشي. فوراً به موجودېږي فیکون فوراً به موجود شي. نو دا خو د الله قدرت دی. نو چې دا کافران د مرګ نه بعد جون نه مني دا کافران ناپوهه دي. نو الله جل شانه فرمایي
وقال الذين اشركوا او ويا کسان چاوی مشرکان دی لو شاء الله کچر اللہ پاک اختوی ما عبدنا من دونی من شیء من با عبادت نو کڑی سوا دا اللہ پاک دا حصی نحن منگ ولا آباؤنا نزمنگ پلارانو ولا حرمنا من دونه من شیء او من بنو حرام کڑی دا حکم دا اللہ پاک نے علاوہ بل سیز دا خپل طرفنا كذلكم دارنگی فعل الذين من قبلهم کڑی وای کسانو چې د دین وړاندې د پیغمبرانو تکذیب کړو په خوانو کافرانو فهل على الرسل پس نشتر په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول د دین کارا ولقد بعثنا في كل امه رسولا او بتاقی سمون لګلو پر امت کې پیغمبر اند دی خبر د پارا اعبد الله چې د یو الله پاک عبادت تاسو کوي وجتنب الطاغوت او تاسو ځان ساتي د غیر الله د عبادتنا فمنهم پس بعض د خلقنا من هد الله چا سوک چې الله پاک ته هدایت وکړو ایمان یې راوړو ومنهم او بعض د خلقنا من هغه سوک حقت عليه الضلاله چې ثابت چو باغ باندې عذاب او گمراهی د وجد ایمان نه وروړل ایمان یې راونړو فسیرو پستا سوګرځي مکی والا خلقو فل ارض پزمکه کې فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين پستا سوګوري چې څنګه انجام د دروغجنو د تکذیب کوونکو خلقو ان تحرس على هداهم ک پیغمبر علیہ السلام تزیات خپکیږي زیات حرس کې په هدایت د خلقو باندې فإن الله لا يهدي پس یقینا اللہ پاک ہدایت نکی منا چاہتا یدل چلا پاک بیلاری کی وما لهم من ناصرین او نبادی دا پارا بھی سوک مددگار دا عذاب نبچ کو ان کی وَاقَسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ اَيْمَانِهِمْ او دی قسمون کوي دا کافران پا اللہ پاک باندی مضبوط قسمونا سا قسم کئی لا يبعث الله من يموت چې هیڅ کله به الله پاک بیا را ژوندي نه کړي هغه څوک چې هغه مړ شي بلا ولې الله پاک به خامخا را ژوندي کوي وعده علی دا وعده کړ د الله پاک حقا رښتینی وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي ليبين د پاره دي چې واضح کړي الله پاک لهم دیتا الذي اكس يختلفون في چاغ اختلاف کوي پدی د مرګ نه بعد پجن کی الله پاک بدا خلق را ژوند کی د دې د پارا چې خکار شي کسانو ته چې اختلاف کی د مرګ نه بعد پجن کی وليعلم الذين كفروا او د پارا دې چې پیشا کسان چې کافران دي انهم كانوا كاذبين چې یقینا دي دروغجنو د مرګ نه بعد جن په انکار کی انما قولنا لشيء یقینا وینا زمون دی وسیز د پارا اذا اردنا کل چې مون ارادو کو داغي د موجود کولو ان نقول له نو مون بوایو دی سیستا کن موجود شا فیکون پس هغه فورا موجود شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین